دنه کم د بناتو ترتیب دي د هغوی دستاربندي هم دنه کېږي د هغوی تقسیم انعامات هم کېږي نو باجیګانو خدمت کې عرض دی چې هغوی خپلو شاګردانو ته دنه دستاربندي هم وکړي او هغوی ته انعامات هم ورکړي. زه بلا تاخیر دعوت ورکوم زینة المحدثین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب آپ چارسدہ محتمم دارالعلوم نعمانیہ عثمان زو او مدرس دارالعلوم اکوڑا خطک حقانیہ هغه خدمت کې عزیزانه درخواست دی الله تاسو مخاطب شیخ اقوال موږ تاسو ته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و د اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن دلته د قرآن شریف ختمونه دي د هلکانو او د جنکو هم. مسجد بلال هغې کې چې کوم د قرآن شریف درس دی د هغه ماشومانو ختمونه مشو د مولانا محترم مولانا مجاهد صاحب په سرپرستی کې، او کومه چې مدرسه باب السلام ده چې د مولانا عبدالحکیم صاحب په سرپرستی کې روانه ده د هغې د وړوم ختمونه وشو، هم د مسجد بلال هم د مدرسې باب السلام، هم د هلکانو سیسټم دلته روان دی او هم د جنکو د بناتو د قرآن شریف د زده کړې د تعلیم او تعلم سلسله روانه ده او د دې دوه علماو نه خدای کار اخلي، مولانا عبدالحکیم صاحب او مولانا مجاهد صاحب. الله دې دواړو مدرسو له دې جومات کې چې کم درس دی او یا د بناتو کم درس دی، الله دې له مزید دوام او ترقی ورکړي او الله دې ولا قبولیت ورکړي. ځانونه او خپل اهل و عیال بچي
دا د اور نه بچ کې کم اور وقودها الناس والحجاره د دوزخ اور چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي انسانان به پکې ورچي په هغې به غرغنډه کېږي او کاڼي به پکې اچوي کاڼی څه شی دی دا کویله یو کاڼی دی بارود هم د کاڼي یو قسم دی د چونې کاڼی چې دا کم کاڼی غړمبېږي دا کم کاڼی چې غړمبېږي دقه کاڼی او یا دا بوتان هم د کاڼو وي اکثر انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم چې دا بوتان پکې واچوي چې دوی ښه ملامته شي او ښه شرمنده شي چې مونږ خو وی چې دا به زمونږ سفارش کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا اخو هم راسره سوځي علیها ملائکة غلاظ شداد او داسې فرشتې پې مقررې دي چې د ژبې نه هم سختې دي او د زړه نه په ژبه به م رټل کوي زړه کې به م نفرت کوي لا یعصون الله ما امرهم چې الله دا مونږ ډېر زیات عالمان او علما دا د پلار او د مور د برکت نه کمال ته رسېدلي بلکې د مور د برکت نه خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه په هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګ او عالم تېر شوی دی اوس هم د هغه قبر نه مسلمانان خو څه کې سیکان او هندوان هم رانوان دي یو ځل د مشرقي بهارت او د بنګلادیش په سفر تللی چې واپس راغی نو مور ته ناست و مور له په دې خپو باندې چاپي کوله زور یې ورکاو مور خو بیا هم موري نو مور ورته یې معین الدین بچې نن ډېر خوشحاله د دې مخ نه دې پته لګي چې ته ډېر زیات خوشحاله وی مورې ولې به نه یم خوشحاله په دې موجوده سفر کې چې دا ما کوم علمي سفر وکړه په دې کې الله اویا زره کافران زما په لاس مسلمانان کړل دعوت مې وچلو 70,000 اویا زره کافرانو ایمان راوړ زما په لاس او اوه لکه چې کوم بدبخته فاسقانو بېلمازه و بدعمله مسلمانانو اوه لکو بدعملو زما په لاس بیعت وکړه توبې وایسته والله نیکان کړه نو چې اویا زره کافران مسلمانېږي او اوه لکه بدبخته مسلمانان بدبخته ځکه وایم چې اسلام خدای در نصیب کړه خدای و رسول منې او تابعداري ولې نه کړي نو اویا زره کافران مسلمانان او اوه لکه مسلمانانو توبه وویسته نو مورې په دې به زه نه یم خوشحال ډېر خوشحاله مور ورته یې معین الدین بچې دی کې ستا څه کمال دی دا خو د خدای فضل دی او زما کمال دی دا خو زما برکت دی اخو عالم وی مورې نن به راته وی چې ستا څه برکت دی خواري خو ما وکړه د کور نه بار شپې شوګیرې ما وکړې په لارو کوڅو کې خو زه ګرځېدم تقریرونه ما وکړل شاګردانو ما ته خلک راغونډ کړل د بچو نه زه باروم د کور نه زه باروم لږې تندې په ما تېرې شوې او په لارو کوڅو کې د خلکو پسې وګرځېدم او په جوماتونو کې او په خانقاهونو کې ما خو ستړی مې ما وکړه مورې ته خو دلته کور کې په کټ کې یا په دا مسله ناست دی نو ستا څنګه کمال دی د ما دی که ستا دی مور ورته یې معین الدین بچې درې خبرې واورم دا تا نه چې خدای کوم لوی عالم جوړ کړی او دا ملغلره ده نه خدای جوړه کړې ده او خلک راځي او ستا بیانونه اوري او تا په تقریرونو پسې ګرځئ او ستا لاسونه ښکلئ او تا سره قدر او عزت په نظر ګوري دا زما د برکته بچی ته چې ماشوم مې پلار دې مړو دا خواري در سره ما کړې ده که ما در سره خواري نه وې کړې او ما وی چې دا بچی به مصریانو سره کم نو ما له به مصریتوب به هم زده کړي او ما له به له 100 روپۍ هم ګټي ما به در باندې مزدوري کړې وه ما به در باندې سودا خرڅه کړې وه نو ما له به دې له 100 روپۍ ګټلې
ما وی زه به وله وګټم، زه به منډې ووام، زه به مزدوري وکړم په پردو کورونو کې، خو چې زما په بچي خدای علم وکړي. بچې ما در باندې علم وکړه، ته به پټېدې او ما به راپسې په دې بورقه په سر په دې کوڅو کې ګرځېدم، په دې لارو کې به بورقه په سر ګرځېدم چې خدای زما بچې چې د لوپرانو سره کښېنوي، نشیانو سره، جوانګرو، بېدینو سره، د مټه به مې ونیوې او ملا صاحب له به بوته چې قرآن ورته وښایه، تا به ژړل، ستا به لوبې خوښې وې، تا به ژړا کوله، ما وې نه بچې سبق به وې، منت به مې راته کوم، مینه به مې در سره کوله، په دې لارو کوڅو کې ته ما لوبو ته نه پرېښې، ما به جومات ته بوتې، استاد سره به کښېنولې، درته به ولاړه ومه چې ته ونه تښتي د سبق نه، علم مې در باندې وکړ، بیا مې د صوفیانو سره کښېنولې، نو نیک مې کړې، دا ما خواري کړې. که ما دا خواري نه وي کړې، په خدای که ستا نه دا عالم جوړ شوی، ته خو ماشوم مې، ستا علم ته توجه خو نه وه، ستا سبق ته توجه خو نه وه، ما به د سره خواري کوله چې دا ملغلر او عالم در نه جوړ دی، دا زما د برکت. وی ټیک ویم که غلطه؟ وی مورې بلکل دا منم. ټیک وی وی بچې دا مه وایه چې زه په مصله کښېنم یا کټ کې، ته چې کله اوځې د الله په لار کې او د دین د خدمت دپاره، نو بچې دغه مصلې ته وخېږم او الله ته مې لاس اوچت کړي، پله پله په دعاګانې کوم چې خدای زما بچې ستا د دین دپاره ووت، یا الله د ده په لاس خو کافر مسلمانان کې او بدعمله په لاس نه کوي، دا ټولې زما دواګانې دي. او حضور پاک فرمایي چې د مور او پلار دعا خدای د بچو دپاره قبلوي، او بیا غایبانه دعا خدای قبلوي، په دې کې اخلاص ډېر دی. دغه مصله باندې ناست یم، لپې لپې دواګانې مې درپسې در روانې دي، منې اوس که دا و یو مورې دا منم. وایي بچې درېیم هم واوره، وی ته چې ماشوم یې او زما غېږ کې پروت وي او ما به پی درکول، وی قسم دی که ما داسې وخت کې تا له پی درکړي چې زما به اودس نو، لا اول به مې اودس وکړو نو ته به مې سینې ته واچولې، پی به مې درکړو. که ما به مونځ هم نه کو، بعضې وخت کې زنانه دا بیماري وي نو هغه مونځ نه کوي، نو که ما به مونځ هم نه کو، بیا به مې اودس کو، ته به مې سینې ته اچولې. دا اودس والا مورپۍ دې څکلي دي، ځکه دې په ژبه کې دا برکت. نو د بچي نه یې څوک جوړ شو؟ هغه شخصیت چې نن په دنیا کې یاد دی، هغه شخصیت چې د زمانې لوی عالم او لوی ولی الله ته خدای جوړ کړی. عبدالله ابن مبارک رئیس المحدثین دی، امیر المؤمنین فی الحدیث دی، لوی محدث دی عبدالله ابن مبارک، لوی سړی اوسېږي. دا د چا د برکت؟ د مور او د پلار د برکت. دی په خپله وایي زما دین طرف ته اړو توجه نه وه. مور به راته نصیحت کوي، یا بچې ستا دپاره خو زما او مو پلار د ډېره خواري کړې، دا ورته پته شته. دا مبارک د دې عبدالله ابن مبارک پلار مبارک، دا د یو امیر د باغ نوکر و باغ ساته ناظر چې ورته وایي. یو ځل د هغه امیر میلمانه راتلل، باغ ته یې بوتله. دې مبارک ته وایي مبارکه، دې عبدالله ته وایي عبدالله، نه مبارکه انار راوړه. انار یې راوړه، غټ انار یې وکړ، چې انار یې مات که تور شو، ورشه بل راوړه، چې بل یې راوړه هم تور شو. ورشه ته انار نه پېژنې په دې باغ کې، د باغ خصمانه کې ناظر یې دلته، او ته باغ انار نه پېژنې، بل راوړه، چې بل یې راوړه چې مات یې که هغه هم تور شو. بس امیر صاحب غصه شو چې ما خو په لاره د مېلمنو ته ستا ډېر صفت وکړ چې زما داسې باغبان دی، ما له خشته باغ کرلی دی، او ته انار ته راوړه. زه خو دې په شرمونو دې مېلمنو ته ملامته کړم. نو دا مبارک ورته وایي هلکه تاسو که خبرې کوئ زه به بس کړم. بیا سړی بس بس یې کوې که نه، څه مشورې کوې؟
بس 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 خبرې دی ورته وایي چې زه خو تا د باغ دې له مقرر کړی یم چې دا باغ دله کامیاب کوم نو ګوره دې باغ ته څومره ښکلي بوټي دي تا چې کوم راوړي دی مې درته کرلي هر قسم میوه پکې شته زه خو دې له نه یم مقرر چې زه ستا د باغ میوه وخورم زما وي تا نه دي سکلی وې نه ګناه ولې وکړم تا خو په دې نیم مقرر کړی چې دا ما له سکا کم خوب دی وکړم ما یو ستا د باغ میوه دومره په ژبه نه دی او بس سړی خوشحاله شو چې دا خو ډېر ایماندار دی دغه ځای نه تبدیلي ولا وکړئ بس د نن نه پس به ته زما په کور کې ډیوټي کې دا غوندې ایماندار او دیانتدار سړی کور ته یې بوته هلته به یې خدمت کوي یو ځل د امیر صاحب په هغه خپل اجره کې ناست دی سوچ کې پروت دی دا مبارک ورته وایي وی امیر صاحب ولې سوچ کې پروت دی څو ورځو نه ته ډېر فکرمن یې مبارک وی زما لور ده او تا ته پته ده دغه یو لور مې دی کلوتي بیټي چې ورته وه او د دنیا خلک یې غواړي پیغله شوې ده نو زه په ډېر لوی ټینشن کې یم چې دا چاله ورکړه او حقیقت ته وایم ورونو چې مور پلار سره د لور ډېره سودا دی هسې نه داسې چاله یې ورکړم چې سمی وهي ټکوي ډوډۍ نه ورکوي بد رد ورته وي بد اخلاق یې نو زه په دې کې پریشان یم د بادشاهانو زامن یې غواړي د وزیرانو زامن یې غواړي دا مبارک ورته وایي وی امیر صاحب زه به راته یو فارموله وښیم او هغه فارموله ده چې د حضور پاک مبارک هغه یې عمل وکړې مبارکه څه فارموله ده وی حضور پاک فرمایي اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه زوجوه ایاه فزوجوه ایاها والا تكن في الارض فتنه وفساد عريض چې یو سړی د نه لور غواړي خو چې دوه صفته پکې وي دیندار مې او اخلاق یې مخي نو ورکوه نو وګوره چې دا څوک دله رشته د لور غواړي دې کې چې کوم دیندار او خویه ښي هغه له یې ورکه دیندار سړی د خدای نه یریږي د ښځې به د خیال ساتي او بدخویه له مه ورکوه ښه خویه له ورکه یاره وی دا خو مبارکه ده ما د ټینشن ختم کړه سلام علیکم ښځې له نه وی ښځې ما ته خو مبارک داسې خبره وکړه چې زموږ ټینشن یې ختم کړه وی څه وی وی چې دا څوک د لور غواړی وګوره چې کوم پکې دیندار ی او د ښه خوی خاوند یې نو هغه له یې ورکړه وی سړي خبره یې ټیک کړې امیر صاحب دې ښځې ته وایي دې مبارک لی نه ورکړه دې دیندار هم دی او خوی هم ښه دی اوه سړیه دا سوی اخو زمونږ نوکر دی اخو زمونږ غلام دی اخو زمونږ نوکر دی پرون یې د باغ خدمت کوه اوس په حجره کې خدمت کوي هغه له لور ورکې امیر صاحب ته یې په قلار کې اوس دې راته په خپله ووایي چې دا دوه صفته پکې ورکه دوه دکې شته لور نه به تپوس کوم چې لور نه یې تپوس وکړه هغې وي بابا بیبې چې څنګه ستاسو خوښۍ ما ته قبول هغه جینۍ هغه مبارک ته په نکاح کړه چې په نکاح کړه څه موده پس هغه امیر صاحب مړ شو د بلا مال ورته د مبارک ته د ښځې طرف نه راغی لور له مال راغی خدای والا بچی ورکړه نوم یې والله کېښود عبدالله ابن مبارک خو محنت یې څومره کړی دی چې کله یې دا لور ورته واده شوه نو دې مبارک 40 ورځې کور ته نوتلی 40 دی ښځه دقسې خفه او پریشانه ده او سوال جواب یې کړی و چې زه دله کومه ډوډۍ درلېږم دا به خورې که د پلار د کوره دې راځي نه به خورې نو چې 40 ورځې پس کور ته لاړ نو بیبي ورته ژړل وایي مبارکه تا چې زه نوم خوښولی دی ودونه تا خو زه لیدلې کتلې و مونږ کره د خدمت کړی او په ما د سپورې ډوډۍ خوړی د پلار د کور نار سره تلل دې راباندې بند کړي نو دې ورته وایي ښځې وایي دا ستا پلار ښه سړی دی نیک دی او امیر دی ګورنر دی کیدای شي مال کې څه ګډوډوالی وي نو ما 40 ورځې په تا حلاله ډوډۍ وخوړه د مزدورۍ
او اوس به در سره یو ځای کېږم مخکې نه ستا وجود کې وینه پاکه ده او زمان پاکه ده نو که خدای بچی راکړه د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت به پرې کوم نو دقه بچی ولا عبدالله ورکړه چې لوی چلو فرد دی د پلار او د مور مال خرڅوي او دوړه کوي مال خرڅوي او دوړه کوي مور به ورته مینت کو چې بچي ته هم موږ د خدای نه د حضور پاک حدیثو له غوښتی یا بچې ستا دپاره خو ستا پلار څلوېښت ورځې قرباني ورکړې ده د هر چا د واده شپې ته تلواري دې ما له څلوېښت شپې پس راغلی ده دومره خواري دې پلار کړې ده او دا ته څه کې خو عبدالله وایي چې بس زما ټول دوستان ګډ وډ لوفران هغوی سره به ګرځېدم مور به راته ژړل پلار به ژړل چې دې له هم نه وې غوښتې یو ځل ودوم خوب یې نه یو مرغۍ په یو څانګه ناسته ده او هغه مرغۍ ده په خوب کې خوار سوي د قرآن شریف تلاوت کې یو مرغۍ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمان ته اوس هم هغه وخت لا نه دی راغلی چې د خدای د ذکر دپاره په زړه کې لږ یره پیدا شي او خدای یاد کړي وی چې راویښ شوم ما وی چې د مرغۍ خو دا خبره ما ته مه وروله بس لاړ پلار نه وی بابا پیسې راکړه تجارت کوم پلار ورته بچې مونږ خو د پیغمبر حدیثو له غوښتې وي زه تجارت هم ښه دی چې لوپرانو نه خو بچ شي که نه نو څه تجارت یې وکړو لاړ او په کوڅو کې وګرځېد او د حضور پاک حدیث یې را جمع کړه غټ غټ کتابونه یې ولیکل د حدیث او کور ته راغی په یو څاروي باندې دا ټول کتابونه بار کړي د پاسه یې پې تارپال اچولی و چې باران یې خراب نه کړي چې قافله کې راغی نو پلار وله مخې له ورغی ورته غاړه بچې څنګه تجارت دې څنګه وي ډېر کامیاب څونه دې وګټلې وي دا په اوښ د پاسه چې څه پراته دي دا ټوله ګټه ده پلار یې خوشحاله و چې سره سپین به چې کور ته یې اوښ دننه که او ترپال یې ترې لر که ټول د حدیثو کتابونه و بابا وایي دا ګټه مې کړې مور او پلار یې ورته ډېر وژړل د خوشحالۍ نه بچي دقه موږ د خدای نه غوښته چې تا له خدای د پیغمبر د حدیثو علم درکړي هله بچې پیسې نورې واله که تجارت کې دې کمې وي او صلاحت دې کتلې نی او حدیث پاتې د حضور پاک شابه هلته م لاړ شه د مور د برکته دا بچې چې لوپر کېږي دا د مور پلار د برکت بچی نه چې غل جوړېږي د مور پلار یو ورځ دې غلو کې شی کور ته راوړي دا ماشوم چې هغه شی پټ وي مور ورته وایي بچې دا پلیټ کوم ځای وي دا لار کې مې ومونده که یو څپېړه وله دې مور ورکړه یوه څپېړه چې شابه کوم ځای دې مونځ ترې زده کېده دې مونځ دې نه دی چا نه راپټ کړي دې به بیا به کور ته نه راوړي بچې درته وښایه جیب سر یې سره جیب کې وله ولټوه پیسې دا کوم ځای وي دا یې مزدوري کړې ده ښه مضبوطه څپېړه وله ور کوم ځای یې کړې دروغ وایي چا نه دې غلا کړې جیب وله ولټوي دا څه دي سګرټ دا کوم ځای وایي د جومات ته بوځه استاد سره کښېنوه قرآن ته کښېنوه بچې به دې م ښي او ستا به م دین او دنیا ښي بچې چې برباد شو تباه شو دا زمونږ د لاسه تباه د دې بچو نه دا چې کوم ماشومان زما مخکې ناست دي قسم دی دا زموږ ذخیره ده دا ګلان دي دا به لویږي ستاسو ځای به نیسي که دا تابوت جومات ته او په ده د قرآن زده که او دې د مدرسې ته بوت او د حضور پاک دین دې پې زده که او علم دې پې وکړه په خدای مې دې قسمي چې دا ستا دپاره په دنیا کې او په آخرت او په قبر کې یو ډېره لویه صدقې جاریه ده او که دقسې دې پرېښودلو لوپران ترې جوړ شو د دم ژوند تباه شو ستا هم تباه شو دی هم په آخرت کې غرق دی او ته هم ورسره غرق یې مهرباني وکړئ دا علما په تاسو نه محنت کوي دا جلسه چې کوي دا څه لپاره کوي زه یې راوغوښتم د کوم لرې ځای نه نور علما یې راوغوښتل دا ناتخوانان حضرات دی راوستل نور الامین باچا صاحب دي وغیره څه دپاره
دې دپاره چې دې خلکو ته تاسو محنت وکئ چې بچي راولي چې مونږ قرآن ورته وښایو سکول کې چې د تا ته چا محنت نه کوي چې راول چې بچي ته سبق وښیم په کالج په